دغه پیغمبرانو د جماعت د دریو کسانو جماعت او بل طرف ته د قوم دغه سرکشه خلق بحث مباحثه د الله پیغمبرانو ته د رجم کولو دمکی ورکړه چې تاسو په کانو باندې مونږولو او ډیر بد به مونږ به تاسو ته سزا درکو. چې کله دا خبره خوره شوه نو د کلي یو کونی ته د خبر ورسېدو یو طرف ته یو غاړې ته نو هلته نه یو مخلص بنده و د الله هغې را منډه او په منډه باندې راغی او خپل قوم ته وایي ای زما قومه د دغه پیغمبرانو اتباع وکئ او په دې کې زه تاسو ته دو خصوصیات بیانوم. یو دا چې دوی د دغه دعوت په عوض کې تاسو نه څه معاوضه او اجرت او بدله نه غواړي، خالص مخلص د الله رضا دپاره تاسو د الله رب العالمین طرف ته بلی. او دویم دا چې دوی کم لارې طرف ته چې تاسو بلی نو هغه لاره نیغه لاره ده، سمه لاره ده، د هدایت لاره ده. د کفر او د شرک نه تاسو بچ کئ، د ضلالت او د گمراهۍ نه تاسو بچ کئ، د ظلم او د جهالت نه تاسو بچ کئ. نو لہذا تاسو د دوی اتباع وکئ. نو په دې دو آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د هغه کس ذکر کوي. وجاء رجل او راغی یو سړی من اقصى المدینه د بلې غاړې نه د ښار، وجاء او راغی من اقصى المدینه د بلې غاړې نه د ښار رجل یو سړی یسعى په منډه قال دوی یا قوم زما قومه اتبعوا المرسلون پیروي کوي دي پیغمبرانو، اتبعوا پیروي کوي من د هغه چا لا يسألكم اجرا جن غواړي تاسو نه څه بدلا وهم مهتدون او دوی په سم لار روان دي. وجاء من اقصى آخری کونی ته وي د کلی یا د علاقې یا د آخری کونی نه. لہذا معلومه شو چې دغه پیغمبرانو او د خلکو د بحث مباحثه دومره خوره شوه دا خبره چې د کلی آخری کونی ته هم خبر رسېدلی. نو پدې کې رجل یو سړی راغی یسعى په منډه باندې. نو الله تبارک وتعالى دا مونږ ته ښیي چې کله هم د حق خلاف جهالت او ظلم او زیاتی شرک او کفر د دې غوغاوي نو یقینا الله رب العالمین د خپلو مرګرو او د پیغمبرانو د انبیاء کرامو د اهل حقو د مبلغینو د معاونت د پاره او د تعاون د پاره په هر ځای کې سنس افراد پیدا کړي. څرنګه چې حضرت موسی علیه السلام د قتل منصوبه چې کله فیصله فرعون وکړه، یو کس عمر مجلس نه راپاسېد او پټ راغی موسی علیه السلام ته مخبري وکړه، اطلاع ورکړو چې ځان دې ځینه وباسي. موسی علیه السلام دغه علاقه پرېښوده او هجرت یې او دغه شان د هر پیغمبر او د انبیاء کرامو پیروکار قیامت پورې څومره اهل حق وي د هغوی د حفاظت دپاره، د هغوی معاونت دپاره، د هغوی د ملګرتیا او د مرستې دپاره په هر دور کې الله رب العالمین څه نه څه داسې افراد پیدا کوي چې هغه د دوی د باطل مخنیوي کوي. څرنګه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د رسالت اعلان وکړو، د نبوت اعلان وکړو، نو بل طرف ته په ړومبې تقریر ړومبې خطبې باندې چې د کاڼي ورېدل شروع شو، ړومبې تقریر باندې پتراو شو. نن خلک وایي چې خبره داسې پکار ده چې کفر ته منظور وي او شرک ته منظور وي او کافرانو ته منظور وي او مؤمن موحد ته منظور وي، ټولې دنیا ته منظور. داسې خوږې خبرې وي چې حق وینا پکې نه وي، چې کافر ته کافر ونه وي، ظالم ته ظالم ونه وي، جابر ته جابر. داسې خوږې خبرې کوي چې ټول پې راضي وي. داسې خو نشي کېدی. داسې یو پیغمبر دنیا ته نه راغلی چې ټولو منلی وي، داسې یو کتاب نه دی نازل شوي چې ټولو منلی وي. نو چې کله یو سړی حق وینا کوي نو څوک به پې خفه کېږي او څوک به پې خوشحالېږي، څوک به موافقین وي او څوک به مخالفین وي. نو اهل حق به د دې پروا نه کوي چې یاره څوک خفه دی او څوک نه خفه دی. د نبي علیه الصلاۃ والسلام ړومبې تقریر باندې پتھراو کېږي، ړومبې خطبه باندې کاڼې ورېږي. او بل طرف ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شانتي یار الله جل شانه ولا ورکوي
او تابعدار او عاشق الله جل شانه ولا ورکی چې د دوانو جهانو سردار مبارک د دفاع لپاره د دوانو جهانو سردار هغه تمام تر زخمونه تکلیفونه په خپل وجود باندې برداشت کړي او داسې مرګرتیا ور سره کوي چې د خپل حدیث پاک کې راځي ته یو غزوه په موقع باندې د یو جنگ په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خپل کور ټول سامان وروړو او بیا نبی علیه السلام د جهاد د پاره د تعاون اعلان وکړو نو راغی د کور په دیوال باندې لاس وهي اما عائشه صدیقه عرض کوي ابا جان سګوري ابو بکر صدیق وایي چې لوري ما ته یو ستنه یخوا په دې دیوال کې چرته چې هغه پیدا کم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې پیش کم چې د مجاهدینو د کپړو ګنډلو لپاره پکار راشي بی عائشه ورته وایي چې ابا جان چې تا کوم کپڑے غوستي دا د مالداري زماني کپڑے وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځان ته پام شو فورا لاړو مدینه طیبه بازار ته هغه کپڑے مخکې چا سره خبر وکړه هغه کپڑے د بدن نه لري کړی او هغه پیسو باندې ټاټ بوجي واغشتي هغه باندې خپل ستر عورت پټ کو او د بټنو په ځای باندې ازغي هغه چې د پدې کپړو کې ورکړه او دربار رسالت ته هغه پیسې چې کومه پاتې شو غیر وړو پیش کړو د دې راتلو نه مخکې جبرئیل امین علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام ګوري چې جبرئیل علیه السلام اقل لباس چولې دی د ټاټ او چې کوم ابو بکر صدیق رضی الله عنه چولې دی نبی علیه السلام ته پوښتنه کې چې نن ستا لباس او ستا کپڑے بدل دی ولی جبرئیل امین علیه السلام عرض کې چې یا رسول الله نن چې کله د مدینه منورې په بازار کې ستا یو عاشق استا په عشق او د الله په محبت کې چې کله د خپل بدن کپڑے خرڅ کړي د رب کائنات رحمت په جوش کې راغی الله رب العالمین تمام آسمانی مخلوقات ته دا حکم ورکړ چې نن تاسو د صدیق اکبر په اتباع کې دغه لباس اختیار کړئ ځکه زه په دې لباس کې راغلم او الله رب العالمین ابو بکر صدیق باندې سلام اچي او دنه تاسو کې ته ورته وایا چې کله تا ایمان وروړو نو 45000 درهم او دینار مالک وي یو لوی تاجر وي نن ستا پتن باندې کپڑے نشتا ای په دې حالت کې هم ته د الله رب العالمین راضي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله دا وریدنو په جړا شو او یا رسول الله دا ابو بکر د جسم ټوکړي ټوکړي هم چشي بیا هم ستانه او استاد رب ناراضي دي نو الله رب العالمین داسي عاشق او داسي معاون او داسي مددگار او داسي مرګري او داسي عاشق ولا ورکړو چې دا غي په ذریعہ باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعاون او نصرت او فرمایل نو په هر دور کې الله رب العالمین د انبیای کرامو او د انبیای کرامو د وارثینو د مبلغینو د اهل حق او د مرګرتیا د لپاره افراد پیدا کړي نو دې ځکه هم چې کله د پیغمبران په دوی باندې د ظالمان او ظالم قوم زورور شو نو الله تبارک وتعالى دا سلورم کسره پیدا د کلی اغه سر نه را پیدا کو راغي قال يا قوم اتبعوا المرسلين ازما قومه د دې رسولانو اتباع کوي اتبعوا پیرو کړي من د اغه چا دو خصوصیات ذکر کړي لا يسألكم اجرا تاسو نه معاوضه نه غواړي وهم مهتدون او دویم دا چې په سم لار باندې د هر کار د هر کس چې موږ او تاسو دغه اتباع کوو نو دا دوه سيزونو ته کتلی شي یو دا چې هغه قول او فعل قول او عمل په خبره کې او په عمل کې تضاد خو نشته دی یو طرف ته دا پیغمبران دي چې دوی ته دین خیر الله دین طرف ته تر بلی بلا معاوضه د انبیای کرامو او قیامت پر راتلون کې د انبیای کرامو چې څومره پیروکار وي اهل حق وي دا غوي کار دا وي چې دا غوي ژوند سلیرش غنټي ژوند چې د الله د دین د خدمت لپاره وقف لله فی الله چانه سغواړي نه او دویم دا دغه باوجود بلا معاوضه بلی وهم مهتدون هدایت طرف ته اول ودا ګور چې دی دا سوق دی او دویم ودا ګور چې دا کار باندې سکی نو اول خودی ته بلا معاوضه خالص د الله رضا د لپاره ته دعوت درکې او دویم د داسې دعوت درکې چې وهم مهتدون پسم لار باندې دي د هدایت د لارې د نجات د لارې د فلاح او د بهبود د لارې طرف ته تار غواړي نو لہذا دغه کس چې کوم راغلی ډیر زیات او خيارو دي ته وي چې کوم پیغمبران تاسو د الله دین طرف ته تاسو بلینو دي کې دوه سيزونه وګوري یو خو دوی سره دنیاوی مفاد نشته دي عہده نه غواړي منصب نه غواړي سلالي چې نشته تاسو نه مفادات نشته دي نو لہذا
دویم تاسو وګورئ چې ګناه طرف ته خو نه راکاږي، څه غلط کار خو در باندې نه کوي، نه بلکې وهم مهتدون. نو تاسو نه معاوضه هم نه غواړي او تاسو هدایت طرف ته رابلي، د الله دین طرف ته رابلي، نو تاسو د هغې اتباع ولې نه کوئ؟ لہذا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. پیروي وکړئ د هغه چا چې تاسو نه معاوضه غواړي او په سمه لاره باندې هم د تاسو هدایت طرف ته غواړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.